بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه ابن ماجه، رواه الترمذي. ابو قتادة رضی الله عنه روایت ته فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یقینا زدا ګمان کوم د پیغمبر ګمان هغه یقیني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه ګمان کوم په الله رب العالمین باندې په روزي د عرفې د ورځې باندې چې څوک د عرفې د ورځې روزه ونیسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو کال مخکینی ګناهونه او یو کال وروستنی ګناهونه د انسانانو معاف شي. یقینا دا ډیر لوی فضیلت دی او د دې فضیلت نه ځان محروم کول دا د انسانانو لپاره ډیر لوی بدقسمتي ده. الله رب العالمین دا فضیلت دا ټول مسلمانانو نصیب کی. یقینا څنګه چې تاسو په علم کې ده چې نهم ذوالحجه دا د عرفې ورځ او لسم ذوالحجه باندې بیا عید الاضحی د اختر ورځ، نو نهم ذوالحجه باندې روزه نیول دا یو کال مخکینی او یو کال وروستنی ګناهونه معاف کوي. څوک بدانه کې چې مثال په تور باندې د عرفې د ورځې روزه ونیسي او دا و چې یاره زه به اوس خطاګانې کوم، نه، ځان به خطاګانو ساتي. الله رب العالمین نه امید دی چې ان شاء الله الله تعالی به انسانانو دغه ګناهونه معاف کوي. یو کال وروستنی ګناهونه معاف کول د دې مطلب دا دی، علما ذکر کوي چې آینده کال کې به الله رب العالمین د انسانانو ته د ثوابونو او د نیکو توفیق ورکړي. آینده کال کې به الله رب العالمین د انسان د خوشحالو سره، د نعمتونو سره، د برکتونو سره مخامخ کی. او دویم خبره ده چې عرفې ته عرفه ولې وایي. امام الضحاک رحم الله یو قول د امام الضحاک رحم الله ذکر کوي چې آدم علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شو، چې کله جنت نه الله رب العالمین راکوز شو، نو دا د ځمکې ته الله رب العالمین د اسمان نه دا وقع بالهند، دا په هندوستان باندې دا واقع شو، هغه ځکه دا راکوز شو. وحوا علیه السلام بجدته، حوا علیه السلام دا بجده کې راکوز شو. فجعل آدم يطلب حوا علیه السلام، آدم علیه السلام حوا علیه السلام طلب کوله، تلاش کوله د یو بل تر دې چې دوانه میلاو شو. فجتمعا بعرفات، دا دوانه جمع شو په عرفات باندې. یوم عرفه د عرفې په ورځ باندې. د دې وجې نه دغه ورځ ته عرفه نوم وایي او دغه ځای ته عرفات نوم وایي. غنیة الطالبین صفحه 68 او جلد نمبر 2 په دې کې دا نقل دی. لهدا ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې د عرفې د ورځ دا را روانه ده، یو څو ورځې بعد دغه عرفه ده، د دې د روزې نارینه مونیسئ، زنانه مونیسئ او یقینا په دې کې به د انسانانو لپاره ډېر لوی اجر او دا لوی فضیلت زموږ لپاره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.